خصوصي مېلمه چې دی جناب الف خان شیرپاو صاحب چې یو نامي ګرامي صحافي دی، هغه د پروګرام مېلمه دی چونکې ورځم ډېره مختصر ده، هر چا شل کارونه وي، نو زه هغه ته بلنه ورکوم الف خان شیرپاو صاحب ته چې هغوی راشي او په دې موقع د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. الف خان شیرپاو صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. وی پریکړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب، حقه خبره چې د زور مخکې کولی نشي. کله چې د دې شعر لیکونکي هغه وفات شو نو ما ته بادل صاحب وویل، بیا ما یو بل شعر وی چې ګوتې قلم کومې قلم قلم شي، تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه. د تیرو واتو کالو را سره په خوا کې ناستو، خو د شعر پته نه لګي شعر د چا دی. ته چې شعر وایې نو پته د شته چا دی. نو هغه زموږ د رزړو د مفلس دراني صاحب و چې زمونږ بابای صحافت دی، او دغه شان دلخورم صاحب چې په ژوند مو سره ملاقات نه شو، خو نن هم د هغه شعر چې کوم دی الحمدلله په هغې باندې روان یو. دا کوم شعرونه چې وایم نو انشاءالله دې لارې نه و بې لارې شوي نه یم، په دې به مې خپل کار کړی وي. او بیا دغه وي چې د ګران زړګي ټک چودلې ښیي، خو چې خفه د خلکو زړونه نه کړي. آزاد شنغري صاحب سره زمونږ بچپن وړوکوالي، بیا محبوب ګل یاسر صاحب دته موږ داسې د لیوني په نظر کتله چېرې دا دې څه کوي، کله یو دوکان کې ناست، کله بل ځای کې دوه را یو ځای کړی، کله هلته کې ناست، خو د ده صحافیانو سره ډېره زیاته مینه ده. بادل صاحب له کله زکات دفتر ته لاړو نو دا ډېر د مینې ډک انسان دی، او دی به د پسې داسې مچې شوي وي تر کومې چې د شاعر هغه پیدا نی ترلاسه کړی، تر هغې دې پرېږدي نه، بس انخطې به انخطې به وي، خو هغه صحافي خو هغه سیاسي وي او خو هغه هر کس وي. نو دا د بادل صاحب کې غورې دا کمالات شته. نو زمونږ تنګي کې الحمدلله ډېر تکړه تکړه شاعران چې منیر صاحب دلته کې ناست دی، اختر منیر صاحب، او ډېر مخکې ترې مې انټرویو کړې وه مشال صاحب په وجه باندې د ډېرو شاعرانو سره مونږ متعارف شوي چې هغه یو پروګرام و او هغې کې به تلو به د هغوی سره مرکه کوله. بیا دا جواد خان چې کوم دی ده به زه ځان سره ګرځولم، د دې غوږو به یې نیولم، کله یو خوا مونږ ساده ژوند او ساده ژوند ده، په هغې کې مونږ څه دوه نیم سوه ودونه داسې وکړل چې هغه په هغې باندې چا ډوډۍ ونه کړله، د خپل کلي نه یې ونه ویل. ولې زه یم چې ما د خپل کلي نه بار ګینې، زما به دلته دا بادل صاحب و محبوب ګل یاسر صاحب و دغه شانتې آزاد شنغري صاحب سره زمونږ داسې ده چې د مشرانو د رونو د دوی د ترونو بچو سره د دوی د رونو سره خو څوک به نه خبر. نو موږ هلته کې یو پوله کېښودله، لاولم هغه ویزان کې به راولي، نو بیا به بل ته نصیحت کې بیا مزه کوي. خو شاعر چې دا کم شعر وایي نو دی ډېر ځپلی شوي وي. دا شاعر چې کم دی نو یاره وي دی لږ بدخویه وي، دا ورته وایي کله کله، او یاره وي دی ډېر ستغ وي. نو ده دا معاشره ډېره نازکه لیدلې وي او په هغې په دې شعرونو کې دغه کړي وي، نو هغه د دې ډوک بوک نه لکه اوس دغه وایو سمندر عثمان خیل دی، نو سمندر عثمان خیل دا د محفل ښکلا ده چې هغه کله شعرونه وایي زه خپل ځاني ډېر په شوق اورم، نه هغه هر پنې مولا دی، هغه په خپل انداز کې لګیا وي، خو چې چېرته سیکي نو دومره عزت راکړي چې ځان راته کله کله داسې ډېر لویم ښکاره شي. نو شاعر دا د قام سترګې، د قام غوږونه، نن خو زموږ پښتو ژوندی ده، د دې شاعرانو په وجه باندې ژوندی ده، نن خو موږ د پښتو څه لفظونه زده کوو، نو دا د دې شاعر د شعر نه روباسو. ما سره دلته کې یو تکړه جرنالست ناست دی رفاقت الله، د ټرایبل نیوز نیټورک له دې رپورټینګ کوي، او دې اکثر داسې پښتو استعمال کړي چې دلبر ډېر مخکې و، زما پېژنګلو هم دلبر ده په دې کلي پټو په، خو دلته کې دا څونه خلک چې ناست دي الحمدلله د دوی زنانه هم ما پېژني، او په هر کور کې به راته دوام کېږي. نو هغه په لږ ټایم کې نو زه ورته کله کله وایم یار دا ټکي په دې نه وایو چې دا په دې باندې زموږ دغه نه پېږي، نو هغوی خلک به پېیې. نو هغې کې بیا شاعر چې کوم دی کم کردار ادا کوي په دغه شعرونو کې، په دغه الفاظو کې، په دغه پښتو په ژوندی ساتلو کې،
موږ نه پښتو لوستی شو نه ویلی شو نه لیکلی شو خو ځان ته پښتانه وایو بس په نوم بس موږ پښتانه یو نه ځان کې پښتو راوستی شو نو دې شاعر موږ کې پښتو راوستیم ده ده راته د لوستلو هم چلو ښودو ده راته لیکلو هم چلو ښودو ده راته د ویلو هم چلو ښودو نو زه خو خپل ځاني د شاعرانو ډېر زیات عزت کوم څنګه چې د علماو کوم نو داسې شاعرانو ډېر عزت کوم او هر ځای کې چې پې بحث کوم نو زه یم دا ډېره پسمانده طبقه ده دوی خو دا کتاب چاپ کوي نو خپل اړي موړي خو نوکر دی نو خپله تنخوا او خو نوکر نه دی نو بیا عبدالخالق بادل صاحب شانتې کس وي هغه د غوږه رونیسي وي چا به د کتاب غم رالو کا نو خو هغه چاته هر څنګه ویږي دی خپله بیمار و په ده په بیمارۍ کې دې سیاسي خلکو له چې دې شاعرانو د عبدالخالق بادل د محبوب ګل یاسر د زاده شنغري چې څه وکړل بیا د هغې په سله کې دوی ته سمیلو شو نو دوی هغه ستونزې ما ډېرې ژورې اورېدلې دي خو سمکولی نه شو په یو سیاسي کس باندې کتاب ساتل یا یو سیاسي کس هغه ژوندی ساتل هغه د دې شاعر کار دی نو الحمدلله دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده چې یو خو د ستاسو شانتې سترګورو خلکو منځ کې زه ولاړم خبرې کوم او بیا ما یو ادنا کس له د جواد خان او د ستاسو د دغه شاعرانو چې مالم دا دونه مشري راکړه زم دلته کې د مېلمه په خیز باندې یقینا ما ته نور هم ډېره حوصله میلو شوله او دا مې د سره واده ده چې زه د پښتو چینلو له کار کوم خو هغه خیبر نیوز دی خو هغه دلبر ریډیو دی مخکې د آواز پورته کړی دی راتلونکي وخت کې به م آواز پورته کوو د دې نه مخکې د 12 کتابونو مخکتنه وه بدقسمتي وه پرونه سره افسرابان میلو شوو نو د بادل صاحب خبره ما په پروګرام کې هم کړې ده ما یې زموږ تنګیوال تا سره ډېره مینه ساتي هغه 400 وال چې کوم دی بیا د بهر شاعر سره ډېره مینه ساتي نو ما چې تا به ورته میسج هم کوو هغه به ما ته ویل چېرې افسرابوان به هم راځي دا هم راځي نو هغې له خو ډېر ستر غټ غټې خستې راغلې وي خو هغه هم پکې د سوشل میډیا یو فیمس کس دی نو هغه تنګي ته راغی نو هغه هم بیا چې دا ډېره لویه خبره وه چې د 12 کتابونو په تنګي کې چې کوم دی مخکتنه کېږي دا د پښتونخوا په تاریخ کې چې کوم دی نو هغه ولیکلي شو نن هغه 12 کتابه چې کوم دی د جواد خان په دغه دیره کې 1100 ته ورسېدلو دا به 40 ته رسي نو دا زموږ د 400 دپاره د ټول ډسټرکټ دپاره خو شب قدر دی خو 400 ده خو تنګي دی د هغې دپاره د فخر خبره ده او بیا بل ور چې کوم دی په لار راته د شارفاقت دا خبره کوله بادل صاحب راغلو نو یو ملګري سره میلو شو چې یاره گورنر سره میلو که ما یې زه چې گورنر سره میلو کړي نو هغه وزي سړي له په یو بانه خو کار ته بله کړي څنګه چې ما خبر وکړه نو دی چې گورنر له تلم نو دم د یو صحافي غوږ نیولو په کومه طریقه گورنر ته رسېدله او بیا هغه سره چې کومې خبرې ترې کړي نو شاعر دپاره یې کړي دي نو زه بادل صاحب تاسو ته په دې باندې خراج تحسین پیش کوم او جواد خان نه دغه تمه ساتم جواد خان یو خان دی خو یو عجز طبیعته انسان دی نن به دا غونډه ډېره غټه وه خو دا تاسو ته پته شته چې ولې غټه نه ده ده په دې علاقه کې د دې زخرو د دې ګوړو باندې په دې باندې شاعري وکړي بل دلته کې چې کوم دی دا چترې او دا کویله دې ګاڼو کې سوځول کېږي نو دې په دې علاقه کې کینسر رنځ خور کړه راتلونکي وخت کې زما به دې شاعرانو ته خواست وي چې دې زهریله خلکو باندې لیکلو کې چې دوی ته د خپل الله هم رایاد شي د الله رسول هم ورته رایاد شي مسلماني هم ورته رایاد شي موږ په شارټ کټ کې ځان مالدارو نن راشه شاعر د شاعر څه اړي موړي ده یا شاعر انخطې دی پښتو هم راله ژوندی ساتي او اواز هم راله جوړېږي دا دلته کې خو د 12 کتابونه دي په دې کې د رنګ لیکل دي نن دا رحسیال صاحب چې دی ذکر وکړو زموږ به پی ټي وي باندې کته نن هغه د کتاب په شکل کې چې کوم دی د آزاد اشنغري صاحب په کومک سره هغه مخې ته رالو دا کتاب به انشاءالله موږ ګورو نو جواد خان نه دغه تمه ساتم چې دغه شانتې به دې شاعران له نورو هم عزت ورکوي داسې پروګرامونه به له نور هم کوي واقعي چې څنګه دلته محبوب ګل یاسر صاحب ووي شاعر یا په داد خوشحالیږي او یا دا پروګرام دی ساده چای دا بسکټ دی خو دلته کې د ټولنه چې کومه راجوړه ده نو دا ډېره ښه ده
نو دا شاعر چې کوم دی نو ډېر زیات خوښوي چې داسې ول څوک پړه کې ځای ورکي اجره کې ول ځای ورکي شاعران اکثریت چې کوم دی نو هغه انتخابي ځپلې شوي او غریبه طبقه ده شاعر کې چې کوم دی مالدار ما ډېر کم لیدلی دی خو مالدار وي نو د هغوی سندرې هم خرڅېږي او هغوی چې کوم دی نو په بره باندې دغه کوي خو دا زه دې شاعرانو ته دا کم چې دلته کې ناست دي دا چا چې کتابونه چاپ کړي دي نو زه دوی ته په دواړو لاسو سلام پیش کوم خراج تحسین ورته پیش کوم او یقینا دا ګټه موږ له وکړه دا هم زموږ نوي کل له وکړه دا هم زموږ راتلونکي مستقبل له وکړله او دا کتاب چې کوم دی ولې چې نوی کم مستقبل را روان دی یا نوی کم دور را روان دی نو هغه دور هغه ډېر عجیبه عجیبه لګي نو د دغه شاعر به چې کوم دی په معاشره کې د بېګاړ د ختمولو او د سمي راوستو چې کوم دی نو یو کردار ادا کوي نو زه یو وارې بیا ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم الله راته دغه شانتې آباد خوشحاله او بریالي ساتي